حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بشک الله تعالی ډیر خیسته جنت پیدا کړی دی او په دې جنت کې الله تعالی ډیر خیسته بالاخانې پیدا کړي دي چې د هغې بهر طرف د دننه نه او د ننه طرف د بهر نه ښکاري دومره خیسته جنت الله پیدا کړی دی په دې دوران کې یو باندیچی پاسېدو او عرض یې وکړو وایي د الله رسوله دا جنت د چا دپاره تیار شوی دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څلور خبرې وکړي یو یې ورته دا وویل چې خوږې خبرې کول او دویم دا چې په خلکو باندې خوراک کول په مسکینانو په غریبانانو په محتاجو باندې دریم دا دی چې مسلسل روجې نشي د مسلسل روجو نه مطلب د نفلو روجو اهتمام کوي څلورم دا دی چې په داسې ټیم کې تهجد ته وکړي چې هیڅوک نه وي نو دا څلور صفتونه چې په چا کې رالل الله تعالی به داسې جنت دی خلکو ته نصیب کوي الله تعالی دې په موږ کې دا څلور صفتونه پیدا کړي